زما مهربا زما مهربا شایسته ځکه نه تیار شه تا د زوی کوجدن باندې روان یو که زما زوی وکنه نو زما د رضامندۍ نه بغیر به نه کېدل دا هر څه ته خپل زوی خوشحاله په خپل ضد باندې مه قربانوه د مور د پاره خو د اولاد خوشحالی د هر څه نه زیاتی او زیشان خو زمونږ نیازبین زوی دی نیازبین دی که نه ځکه خو دا ضد کوم په شپږتونو ستا دا خواهش به مې منلی و واه د تاسې مینې خو زم ټول عمر ارماني یم کومه چې یو خاوند ته د خپلې ښځې نه میلاویږي خو نن ماته دا احساس کیږي چې ما خپل ټول ژوند ستا په ضد قربان کړو هغه مخامخ مینه چاحت او محبت یې سم نو اوهو پخوانی زخم نری نری درد راوچتیږي پښتو کې نذیر حسین په هر څه پیغام زه په هر څه پیغام داسې خو مې تیر نه کړل دونه کلونه ستا نه بغیر زه خو مې نه وې جدا کړې د خپل ځان نه دا ته چې کړې ورته سجدې زړګیه دا بې وفا صنم څه خدای خو نه دی شایسته بیبي چې څه تیر شو بس تیر شو نن زمونږ په لاس کې صرف راتلونکي سبا دی هغه مه خرابوه ځان تیار کړه سوال نه پیدا کیږي په ځان له چې د کوم کار بوج اوچت کړی دی نذیر حسین هغه هم په یوازې پوره کا وښایه بیا به دې ومنم شایستې سره ژوند معمولي غوندې وګڼلو ته خو دا یاد ساته چې شایسته دومره په اسانه میلاوېدلو واله څیز نه دی تا خو زما خاموشي زما کمزوري ګڼلې ده خو زه نن هم تنها ډېر څه کولی شم او پاتې شوه ستا خبره که چېرې نن زه دې کوژدن ته یوازې لاړم نو بیا به د ژوند په یو خوشحالۍ کې موږ یو ځای نه یو زمونږ لارې همیشه دپاره به بیلې شي څه مطلب مطلب دا چې ستا او زما به یوه رشته هم پاتې نشي او د دې فیصله په هم نن کیږي
نایرې دا ته یوازې کومو سوچونو کې ما هم د خپلو سوچونو کې شامل که چرې د دې قابل مې ګڼې د شایسته باجی رویې ته ستاسو خیال و هغه چې رااله بس دا زموږ دپاره کافي ده په ټول تقریب کې د هغې انداز عجیبه شانتي و د هغې رویه زموږ دپاره څه نوې خبره نه ده د نظیر په وینا هغه زموږ کور ته رااله دا د حیرانتیا خبره ده ما ته داسې ښکاري چې اوس به رویې په مزه بدلی شي یو خبر وکم تا ته زیشان د شایستې د مینې مرکز دی او د مرکز نه تر ډیره پورې څوک نشي لرې کېدی ځکه چې مرکز کې ډیر کشش وي شایسته باجی خو زه پرېږده د هغې نه زیاته حیرانتیا زما د هغې د لوڼو په رویې وشوه زمونږ لور خو زمونږ په فیصله خوشحاله ده ډیره خوشحاله ده تا د هغې د ایرې په شان سترګې خو کتلې وي که نه څنګه پړکېدې ما خو بس د خپلې لور سترګو ته کتل هغه خو لا نه پوهېږي ها رایاد مې شو هغه زما بنګړي دي که نه ویم چې هغه زرګر له ورکم چې ډیزاین والا بدل کړي ښه د لور په واده کې به نوې بنګړي اچوي توبه ده خپله خبره خو نه کوم زه فلا دپاره ویم خو دا بنګړي خو ستا دي که نه آواو زما دي خو د مور کالي هم د لوریانو په کار راځي او دا خو ده حیا ته څه سوچ کې خوشحاله خوې هیڅ نه ما ته څه پریشانه ښکاري څه خبره ده باجی ستا خواښې تا سره څومره ډېره مینه کوله بیا به راتله ستا تندی به ښکلولو ټولو خلکو تا سره څومره مینه کوله شایسته چاچی یو ځل هم زما خواله رانله مسکان ایرج چا هم ما سره خبرو نه کړي داسې ښکاري لکه چې هیڅ قدر نشته زما دې باره کې خو به دا خبره وکم لیندې نه وتې غشې بیا واپس نه راځي حیا مسکان او ایرج شایسته چاچی ټول عمر هم دغه خبرې کوي دا څه نوې خبره نه ده پرېږده سوچونه ته دا سوچ وکړه چې زیشان په کوژدن کې څومره خوشحاله و کتل کنه تاسو چې څنګه د خوشحاله نه په ځان نه پوهېده نایره بیبي داسې خوشحاله وه چې په ځان باندې نه پوهېدله څنګه ګرځېده را ګرځېده د نعیمې او سلیمې مخې ته او د کس ته یې داسې ښودل چې د هغو په نظر کې د هغه خلکو ډېر عزت او اهمیت دی چې کم زمونږ نه دی او دې کتل چې هغو د فلا سره څنګه مینه کوله زه خو دومره غوسه ومه په ځان مې ظلم کوه او ناسته وم زه چې برداشت مې نه شوه نو زه بلې کمرې ته لاړم بس مسکان ته به اوس داسې د صبر او حوصلې نه کار اخلې چې څو پورې د واده نه شوې او تلې نه یې کور ته هغې پورې به یو قدم ډېر په احتیاط اخلې هسې نه چې په خپلو چالاکیانو په خپلو طریقو آی کور کې ځان له ځای جوړ نه کي ته خو به داسې ځای جوړی ځان له هلته که نه چې د هغې فلا د لور هلته بیخي ځای روک شي مورې زه غوسه برداشت کولی نه شم څه وکړم
د خپل مور نه زده کلو ری صبر او برداشت کول د خپل مور نه زده کا نه قتل تاسو زیشان او نذیر څومره زخمونه راکړل مالا څومره حوصلې سره برداشت کړل ما اوف مې مونه که بس د مناسب وخت انتظار کوم څه وایي ځان ته ستاسو پلار چې ماله به دمکي راکي نو ما به خپله خبره ومني کیدی نشي غلا تر اوسه پورې نه دی پوه شوی چې ښایسته څه ته وایي بس ګوره تاسو ما خپله هر څه وکتل حیا زه په هر څه پوهیږم خو دا وخت د شکایتونو یا د احتجاجونو نه دی خو د الله شکر ادا کوم چې هر څه په خیر وشو ښه دا ټولې خبرې پرېږده دا راته ووایه خوشحاله خو یې که نه خوشاله یم خو په دې خوشحالۍ کې خطرې هم شته حیا د خپلو زما د خوشحالو په منځ کې وسوسو له ځای مه ورکوه یقین وکړه په ما یقین وکړه خو بس ته بس یو ځل د ماما په زړه کې ځان له ځای جوړ کړه نو دا هر څه به ټیک شي د چاچی په زړه کې ځای جوړول ډېر ګران دي زیشانه داسې خبره نه ده ما ته پته ده چې د ماما مزاج مې لږ سخت دی خو خپل زوی سره ډېره مینه کوي او یقین دی زما چې ته ما سره وتړلی شوې نو ډېره ژر به یې ته هم خوښه شې الله دې هم داسې وکړي اوس تاسو څه سوچ کوئ ماما هغه مور او لوڼه به په انتظار باندې ستړې کومه زه نه به رغېږي او نه به مري اول به د مسکان واده وکم د هغې نه پس په تا رخصت کم خیر ګورم بچي نذیر حسین څنګه په ما خپله خبره مني حیا سر کې تا سره ما یو خبره بله هم کوله حیا زه خپلې ماما سره ډېره مینه کوم د ټولې دنیا نه زیاته او که چېرې ته ما خوشحاله لیدل غواړې نو ته به زما ماما هم خوشحاله ساتې ته پوه شوې که نه چې ما څه وویل زه به کوشش کوم خو تا سره څه واده نشم کولی حیا موږ د خپلې خوشحالۍ دپاره ماما خفه کړې ده موږ به یو ځای په خلا کوو باجی زر کوه بس پرانه لاړ شي ښه دروړمه دا واخله دا ستا چې زه به بجي له ناشته وړم حیا لورې دا ستا دفتر والو دپاره میټایي ضرور به یې یوسم هر څه دې یاد دي هیر خو دې نه دي حیا لورې څنګه چې سپینې لوپټې د کچه رنګونو سره نشي وینځلې همدغسې څه نازکې رشتې د وینې د رشتو په شان پخې ګڼل بې عقلي ده زما لور د خپل نوم په شان حیا والا ده هغې له د مور او د پلار عزت ساتلو چل ورځي هلکان جذباتي او کمعقل وي خو جنکۍ د ژوند په نازکو مرحلو کې ډېرې په احتیاط تیریږي جی موره حیا زر که کنه بس به دنه لاړ شي الله پرېږده چې ناشته خو وکړي که نه زه خو نه پوهېږم دومره کلونه دومره ډېره موده تاسو د ماما سره وخت څنګه تیر کو بالکل داغه سین په شان چې کوم د ریګستان سره تر ډېر لرې پورې رواني اخري حده پورې زما مهربان
مام مام دانش فون کړو دغه مور خپل را روان دي لږ ساعت پس بابا سره ملاوي دوله او سلیمت رور به هم تاسو ته لږ ساعت پس فون وکي او درته وبوي ستا د سکرګنې د ملاقاتونو ډېر شوق دی. اوس 2 ورځې مخکې خو د کویدن غویمه ختمه شوې ده، اوس بیا را روان دي. ها څنګه خبرې کوي تاسو د غټې کورنۍ سره د رشته کړې ده نو د پاللو طریقه خو پکار ده که نه؟ اوهو واه د خپل سکرګنې خو ډیره طرفداري کې ماما ګوره با سبا به هم دا هغوی ګز ګز شکایتونه وروړي دې کور ته او راوړم بې ستا پیسه چا درته ویلي چې میز کې خبرې کوه تمیز درته چا نه دی ښودلی نه جی ما ته چام تمیز نه دی ښودلی تاسو راته وښایئ که نه میډم د خدای دپاره چپ شئ سر مې د درد نه شلیږي لکه د پیشوګانو یو بل پسې مین خلی اصل کې مسله د دې ده ولې مینځ کې رادانګي خور دې داسې دشمنه خو دې نه ده که نه د دشمنۍ خو دې یو کمې هم نه دی پرېښی دا داسې به یې خویان دي او څه ستا په شانتې وي نخرې بازه او پراوډ میډم نه لږه شان ټوکه هم برداشت کېدی نشي ښځه بس معافی که معافی که ته وایه تا څه وایې څه چل دی ولې راځي چې دلته کېناستې اوسه پورې خو دې ما سره جګړه کوله زما مرضي زما مرضي بس بس ته پوس مې دنه کو د څه مام دانش او دغه مور او پلار راځي بابا سره ملاوېدوله ځکه چې بابا سبا دوبۍ ته روان دی او څه او هغه او په دې بانه نن د واده نیټه موږ دی هغوی نو دا معامله ده مام ما اورېدلي چې په دې موقع د جنې کور غټ پروګرام کوي وربکو دعوت وربکو دعوت څه غټه خبره ده مسله دا ده چې ستا پلار سره خبرې کول نه غواړم تلو نو مخکې ما سوچ کړو چې یو خبره به ما سره نه کوم چې د خوارانو په شان واپس لاړ شي نو بیا به ورته د ښځې د اهمیت پته ولګي خو ستا دا سکرګنې نه ده دوی هم په دې موقع د واده دا خبره را مخې ته کړه اوس په ما ته مجبورن دا خبره هغه ته کول پکاري مام پلیز دانش او هغه مور او پلار مخکې ته بابا سره خوله مه وهه تا ته پته د دانش ما ته څه ویلي څه ویلي دا چې ستا د پلار او مور په منځ کې هغه اتفاق په نظر نه راځي کوم چې د فلا د مور او پلار په منځ کې دی دومره مینه کوي هغوی دواړه یو بل سره ډېر په عزت ملاویږي د یو بل سره اوهو د فلا مور پلار هغه ته ووایه چې د فلا مور پلار سره کیښولي د غریبۍ او دوایۍ بوی به تیځي فلا مور پلار ښه نو دا ته هره خبره ولې رسوې دانش ته واده نه مخکې په سکرګنیو کې دومره مه ننوځه بیا به درته هم د دې خبرو پیغور کوي اوفو ماما ستا خو به دا فلسفي کلم ختمې نه شي پرېږده دا خبرې دا ووایه خوراک کې به څه پخو وبکو څه مام زه آیډیا درکم تاسو چرمخکې فرای کې که نه او د پاسه پې کیړلي واچوئ ستا د خوراک خبره نه کیږي ډېره بده خبره ده ډېره بده خبره څه سوچ کوي زما بچی ماما خپه ده لا ما سره په سم تنتي خبرې هم نه کوي ستا مور د خپل ضد ډېره پخه ده بچیا د هغې خوشحالي ضد او باس د خفګانو د غوسې نه ده د خلکو زړه ته د آزار رسولو سره هغې ته سکون ملاویږي زه خو نه پوهېږم دومره کلونه دومره ډېره موده تاسو د ماما سره وخت څنګه تیر کو بالکل داغه سیند په شان چې کوم د ریګستان سره تر ډېر لرې پورې رواني اخري حده پورې خیر اوس خو د دې سوچ وخت هم لاړو خو زه په یو خبره خوشحاله یم چې زما زوی خپل ژوند د خپل زړه د مینې ملګري سره به تېروي تاسو پرېږدئ که نه بل څوک به وکړي څوک به کوي زویه 2 کاله 4 کاله پس کله چې راځم هم زه به یې صفا کوم دې کور کې چا سره دونه وخت شته چې ما یاد کړي او زما سره د تړلي هر شیز خیال وساتي
د کم شیز چې هغې سره خیال وي هغه په وخت ورسي. خیر پرېږده. بابا تاسو اوس خفه کیږئ. کیدای شي بس ته ښه وې. هسې یو خبره کوم تا ته، بهر ملک کې پیسې ګټلو والا ته عزت ملاویږي. هر وخت خپله مقابله د خپلو ګټلو پیسو سره کوي. خیر پرېږده. پرېښودو پورې رایاد شو زه چېرته ځم زر راځم. چېرته ځې بچې؟ هغه بابا یو دوست سره میلاویږم، ډېر ضروري کار مې دی. زویه ایثار شه، هم نن ورځ د زما دلته. ما ته پته ده، د دې دپاره خو درته ویم که نه، دا دی لاړم او دا دی راغم. اوکې زر راځم. امتحان کې اول راتلل د ډیر مبارک شه او د دې دوا سره چې په راتلونکي ټول امتحانونو کې خدای دې په ښو نمبرو کې همداسې تاسو راولي. نه شعري نن زه نشم درتلی. اصل کې زموږ په کور کې نن ډېر غټ فنکشن دی. نو کور کې غټه پارټي ده، د دې مطلب دی چې تاسو به نن دیګونه میګونه پخوئ. او کمان شعري، زموږ په کور کې د دیګونو میګونو پروګرام نه وي. ټول خوراکونه د بهر نه راځي. بهر دا غټې غټې هوټلې اخر دي د څه دپاره؟ د ګرولو سره سره زخمونه نورم خراب او بدرنګ شي نذیر حسین. ښه کیږي نه. توبه سید ازوی کویدن وکړای کور کې. ته خو نورم ماضي پرست او غمجن شوې که نه؟ کاش چې خاطر دې پکې خاورې شي. خاطره دومره مه کوه، دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو. خو د مینې قدر هم د بعضې خلکو په نصیبي. ډیر شکر چې په ژبه خو ګویا شوه. شونډې دې هم نه ګرځي په ما زه دومره ګران یم. ښه ده چې د شونډې په ارام دي چې اسان یم. ښه ما دا وی چې د شپې ډوډۍ له د مسکان سکرګنۍ راځي. ښه د واده نیټې له راځي هغوی. د دپاره ما وایه چې د هغوی راتلو نه مخکې ما وی چې موږ په دې خبره بحث وکړو. شایستې تا زما یو خبره ومنله. اوس هره خبره ستا چې څه دې خوښی وایه، چې څه وې هغه وایه، ما ته منظوره ده. ځای دې راکړو په خپل زړه کې، که دې وویستم د زړه نه. زما زړه اول د دې نه بیقرار خدا سے نو. د ښار په دومره پوش ایریا کې پاتې کیږي. دا دومره غټ گاډی دی در سره. ته به هم ډینر او لنچ د بهر نه کې که نه؟ او دا خدا خو په کور کې هم نوکران شته، دوه پخلي والا. که چېرته پارټي وي یا داسې نور څه څیز ته ضرورت شي نو هغوی یې کولی شي. نو بیا کله ښایې ما ته خپل کور؟ دومره تعدید ده څه ده؟ نن خو زما زړه کېږي چې زه ستاسو کور ته درشم. لیونی شوې څه؟ تا اوس پخپله ما ته وویل چې غټه پارټي ده، ډېر زیات خلک به راغلي وي. چاته به څه پته ولګي؟ او که چا هم لیدو نو سبانه ورته وکړه. وایه ورته چې یونیورسټۍ کې را سره نور څه دي. اصل کې شهري زما د خور سکرګنۍ راځي. هغه هم د هغې د واده نیټې ایښودله. ښه هسې ګورئ دا خو ډېر زیات ښه خبر دی. د دې دا مطلب دی چې زما او ستا نمبر رانږدې شو. دا خوشفهمي د خپل ذهن نه وباسه، ځکه چې زما ماما د رشتو په معامله کې پوره تفتیش کوي. دا ماما په منځ کې د کوم ځای نه راغله، ژوند ما او تا را یو ځای تېرول دي، نو موږ دواړه به د دې فیصله کوو. پوه شوې که نه؟
چې کله وخت راشي الا خواوره ایرج ووره شيري هغه زما ماما رااله زه بیا تاسو سره وروسته خبرې کوم او یار ماته د ملاوېدو وخت خوښه کنه ملاوېږو به کله هله زه په نوکرانو باندې کار کولو والا نه یم. زه دا غواړم چې زما ښځه زما ټول کارونه په خپله کوي، د سحر ناشتې نه د شپې ډوډۍ پورې. ډیر ګډوډ شوی ته کاری سمول غواړي. وړوکی شان رسم دې په سر باندې اغشته دی. زمانه بدله شوه، بهتره به وي چې ته ستا لوریانې د زمانې سره ځان سم کی. زما مهربا زما مهربا زما مهربا زما مهربا. ایرج په کور کې دومره کارونه دي او ته دلته ناسته. For God's sake ماما اوس تاسو ماته دا ونه وایئ چې کچن ته لاړ شو لوښي ووینځه. زما داسې هیڅ موډ نشته. څه مطلب دی ستا؟ ستا د خور سکرګنې راځي ته به کله خپلې ذمهدارۍ پیژنې؟ چې کله زما سخرګنې راشي هله مسکان دپاره هم ستاسو فرض جوړېږي که نه؟ خور د هغه ستا تلو واله د دې کور نه. نو ښه ده که نه لاړه دې شي. او هسې ماما که سبا زما سخرګنې راشي نو څه دا میډم مسکان به د خپل کور نه راشي او ماله به روټۍ پخه کړي یا به یې هغې خلکو ته سرف کړي نه که نه بیا مسکان ته وایي چې خپله ذمهواري په خپله سنبال کړي. هسې هم سبا زما ډېر امپورټنټ ټیسټ دی او زه د هغې د تیارۍ دپاره خپل روم ته ځم. ماښام به ډینر له راځم تر هغې ما څوک ډسټرب نه کوي. زما خو بس قسمت خراب دی، نه مې واړه خپل دي او نه خاوند. را کماله ده الله دا څه کې ته لیونی شوې څه زه جارو کومه زه چې د سحر نه په کارونو شروع شي ماښام شي در باندې په کارونو کولو او تا سره مې ډېر غم نه دی پیدا شوی او تم دفتر ته ځې ستړی کېږي به ته دننه زه تاله چی دروړم. زه تا ته د آرام کولو دپاره ویم او ته ما ته وایې چې چای وڅښه. یاره زه خو دا ویمه چې سبا نه جیم شروع کم او دا 3 میاشتې به داسې تېرې شي چې اډو پته به ونه لګي. مطلب دا چې د کېټو د غر سر ته خیږي. او نو نور څه وزن کمول دي څه ګپ خو نه دی. د کېټو غر ته د ختلو برابر خو دي او غم زما په شان جینۍ دپاره د چا چې بیسټ فرینډ آیسکریم او چاکلیټ دی. خو تاسو جنکو ته څه مسله ده؟ په کور کې ګرځئ راګرځئ کار کوئ. مسله خو مونږ لکانو ته ده. افیس ته لاړ شو کینو او په ناسته ټول کار کول وي. موقع نه میلاویږي د ورزش دپاره. څنګه ګرځېده راګرځېده هم زموږ په کور کې دومره کارونه دي او د هر کار دپاره یو نوکر دی. ښه نو بیا ته یو کار وکړه، د خپل کور ټولې نوکرانې چوټي که او د کور ټول کار په خپل لاس کوه. بیا ګوره چې په 3 میاشتو کې څنګه پیټ کېږې ته. کار او زه ډېرې ښې ټوکې نه کېته. په دې کې د ټوکو څه خبره ده؟ د تره لوڼو ته وګوره، زه خو ته ډېر متاثره یم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مور هم چېرته ده؟ زه ورته آواز کوم مورې چاچی راغلی ده. کینې که نه چاچی؟ ټیک ده کار مې دی ورسره. کار یې نه چې تا د بهر نه سبق ویلی دی. څه مطلب داسې ولې وې ها؟ کاره خبره ده بهر نه چې کوم هلکان سبق ووایي او راشي نو هغوی کلم نه غواړي چې د هغه داسې جینۍ سره واده وشي چې د نوکرانو په شانتې لوپټه په سر کړي او ګنده جامو کې ګرځي. او هسې ته د کله نه د داسې جینکو نه متاثره شوې؟ د دې مطلب شو چې ته د هغو نه سوځې. افکورس. او دانش زه ستا د خولې نه د ځان نه علاوه د بل چا صفت برداشت کولی نه شم. نو بیا مسکان ته هم زما یوه خبره واوره. زه په نوکرانو باندې کار کولو والا نه یم. زه دا غواړم چې زما ښځه زما ټول کارونه په خپله کوي، د سحر ناشتې نه د شپې ډوډۍ پورې. ډېر ګډوډ شوی ته کاري سمول غواړي. ګورو چې څوک به څوک ټیک کوي. خوشحاله شم چې ومې لیدې ډېرې ورځې پس راغلی.
او چې څومره لرې ستا کور دی که نه زما د کوره دومره زماغه هم لرې دی که زه رانغلمه نو ته کوم په منډه رالې تپوس له راتلل خو په کار وتاله ښه دا پرېږده کېښونه که نه بیا به خبرې کوو کینم نه کار مې دی فلو حیا لږ راولېږه کور کې کار دی چې لږ کار را سره وکړي خیر خو دی دومره زر څه کار پېښ شو خیریت دی او خیریت به وي کو الله وغوښتل د مسکان سقرګنۍ له مې دعوت ورکړی دی بیګاله د مسکان د واده نیټه ایږدي ده دواړه ما سره ولېږه ها ډېر دی مبارک شه خدای دې وبخه را ویلېږه دا جینکۍ لږ کار به وکړي ما سره آوا زه فلا درلېږم ورسره به فاریا هم درشي ولې حیات ته څه مسله ده اوس نه مسله هیڅ نشته خو ګوره نایرې وړوکې شان رسم دې په سر باندې اغشته دی زمانه بدله شوه بهتره به وي چې ته ستا لوریانې د زمانې سره ځان سم کي کمال دی خو د نه مخکې خو څه پرده نه وه اوس سمدس پردې شروع شوې په زرګونو بهانې دي هسې خو په هلکان نه دوکه کي زر راشه ته لږه جی چاچی بس کار ختمو نو درځو زمونږ مور چرته په موږ د نوکرانو شان کار نه دی کړی لکه څنګه چې نیاره چاچی په خپلو لوریانو کوي مور موږ د شهزادیانو په شانتي ساتلي او شهزادیان یو اسې خپلو کې یو دا شهزاده او شهزادګۍ به پخوا زمانه کې وو ما خپله مور همیشه د کور په کارونو لیدلې ده ګینې هغه یو سوشل ښځه ده ویل څه غواړې ته زه دا غواړم چې ښځه هوښیاره او د کور په کارونو پوهه پکار وي زه خو ستا د چاچي او تره لوریانو نه ډېر متاثره یم زما زړه یې تعریف غواړي واو زما د ترنونه زما چاچی د ترنونه ها زه خو په خپله خفه یم داسې څه خبره ده چې ته په هغه کورنۍ کې دومره دلچسپي اخلي څه داسې څوک پکې دي چې تا خپل طرف ته متوجه کوي ایکسکیوز می تا ته پته ده چې ته څه وې چې سم ویم بالکل ښه ویم تا هغه جینکۍ نه پېژنې دانش هغوی ډېر تیز دي ځان ته هر کس متوجه کولی شي او د ځان عجزه ښکاره کولو دپاره هغوی سره ښې ډېرې نسخې دي او هسې چې څنګه وختونه تیریږي زما خبره یاد ساته چې ته هم د هغه کورنۍ مرستیال جوړیږي د هغوی د نه ښکارېدو خوبیانو مسکان داسې نه ده تا ته نه ښکاري چې ستا رویه ډېره زیاته سخته نه ده فلا زما کېدونکې ورندار ده او د دې وجې نه زه د هغې عزت کوم زه دا سوچ هم نشم کولی چې ته به دومره بېکاره خوی لرې او دومره فضول سوچ عزت بس د هغه چا کیږي چې د عزت قابل وي که بیا دې د دغه خاندان صفت زما په مخ کې وکړو نو ډېر بد به وشي ډېر ښه کار کې هو شاباش کوه کار ځکه چې هم ته خو بکې دا کارونه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې بس ښه یم تاسو څنګه یې الحمدلله ټیک ټاک یو نور بیا څه روان دي څه خاص نه خو بس
زمانه خفای اخر کار تا ته احساس وشو چې زه تا نه خفه یم چې ستا احساس نه وینو بل به د چا وي که زما احساس وي در سره نو دومره به دې نه تنګولم زه ما څه کړي دي مطلب ما کله تنګ کړی یې؟ ډېر ښه مطلب تا ته د دې خبرې اندازه شته چې زه خفه یم چې ولې خفه یم او په څه خفه یم تا ته د دې اندازه نشته ما خو تا ته ویلی وو چې مور اجازت نه راکوي بیا خو تاله خفه کېدل نو پکار حیا زما او ستا ترمنځ چې کومه رشته ده هغه د دنیا د هرې رشتې نه ډېره اهمه او مضبوطه ده او که ما د ماما د اجازت انتظار کولو نو نن چې ستا په لاس زما د نوم کومه ګوتمه ده دا به نه وه نو یار بس که موږ څه ماشومان خو نه یو چې د مور پلار هره خبره به منو د هغې په وینا به چلیږو ستا خبره بله ده زما مجبوري ده پلیز یار ما ته دا مجبوریانې مه رامخې ته کوه ځکه چې زه نه پوهېږم او زما په خیال ستا دپاره به هم څه مسله نه وي ستا دپاره خو دا یو ګوتمه ده کوم داسې جادو دی چې ستا طبیعت یا زړه به بدل کړي تم داسې اوسه حیا ماما ویل چې نایرې چاچی تا ته د زیشان نه د پردې کول ویلي دي خو ورشو یو خبره هغوی ته وکړه چې تا د زیشان سره څومره ټایم دلته خبرې وکړې هغه هم بیخي اوازې زما مهربان